روزه چې دا روزه دا د غسل سره تعلق نه لري. که یو سړی غسل نه درلودی د روزه نیولی سي. هغه بله خبره ده چې ته ولې غسل نه لرې، ولې غسل نه کوې. که څه هم د سستي پکې کوله، که څه هم د مطلب په غسل کې هغه بې باکي چې د هغه کوله، غسل یې نه درلودی، ټوله ورځ روزه یې صحیح سوله، نور منځونه ښه نه ولاړو تباه سولو. د روزې او د غسل تعلق نسته سره. بغیر د روزې بغیر د غسله ته روزه نیولی سي. ها یو د ورځې انسان ته د غسل ضرورت ور پیښ شي، هغه بله خبره ده، هغه جلا ده، هغه بله مسله ده. د شپې و تا ته د غسل ضرورت ور پیښ سو او بیا تا غسل ونه کوي، بیا د پیشلمي ټیم سو تا خوراک وکړي، پروا نه لري. د سهار اذانونه وسو، پروا نه لري چې د سهار د اذان ټیم سولو، د سهار لمانځه ټیم سولو، قراره ولاړ سه بیا خپل غسل وکړه. هیڅ مشکل نه پیشلمي، نه د روزې نیت، نه دغه مطلب دغه وخت داخله ده، هیڅ تعلق نه سره لري. بی عائشه صدیقیه فرمایي وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدرکه الفجر وهو جنب من اهله ثم یغتسل ويصوم متفق علیه. بی عائشه صدیقیه فرمایي دا د بخاری او د مسلم حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې بداسي وخت هم رالی چې پیشلمۍ به کوي، غسل به نو. چې کله به د غسل ضرورت د شپې ورته پیښ سولو، بیا به پیغمبر علیه السلام مبارک غسل نه و کړی، د پیشلمي ټیم به رالی، بیا چې به کله دا پیشلمۍ وسو سهار بسو، د سهار لمانځه دپاره به بیا غسل چې دی هغه وکړي. دا به نو بیا یو سړی ووایي چې ښه پیغمبر علیه السلام مبارک خو موږ ته ویلي چې غسل ژر کوئ، نو دلته ولې داسې و؟ دلته ولې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجبه بله درته کوم، الله پاک چې دا دین موږ لره راواستوي انسانانو لره، اوس په دې کې الله دا کولی سو چې ډایرکټ یې دین و هر چا ته راستولی وی، زه جلا ته جلا بل جلا، چا قبول کړی وی چا رد کړی وی، کولی سو. الله پاک داسې نه وکړو. الله پاک د انسانانو څخه یو ډیر عظیم انسان الله په انسانانو کې پیدا کوي چې هغه محمد رسول الله دی. اوس یې وحی پیغمبر علیه السلام ته کولی، پیغمبر علیه السلام به موږ ته کولی. اوس که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بشر دی، چې انسان دی، که دا نه وی نو موږ په دې خبرو څنګه پوهېدلی؟ الله پاک کله لمونځ کوي، الله پاک کله زکات ورکوي، الله پاک کله روزه نیسي، الله پاک کله مطلب واده چې دی هغه لري. پوه شوس په دې خبره باندې؟ دلته الله پاک یو انسان موږ لره راواستوي. اوس نو الله موږ ته وایي چې محمد رسول الله ته ګورئ، هغسې ژوند تېروئ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک شاید چا به دا پوښتنه که نه وی ځینې کړې، که چا دا پښتنه نه وای جنې کړي چې دا بغیر د غسل زر روزه ونسم، هغه څنګه ده؟ الله پاک محمد رسول الله ته هم دا خبره چې دا هغه کښېښوله، ګر جهان یې په خبر کې په دې خبره باندې، ټول جهان. داسې نه چې محمد رسول الله نعوذ بالله بغیر د غسله دا خوښوله، یا بغیر د غسله به ګرځېدی، یا بغیر د غسله دا ښه خبره ده. ښه خبره نه ده، خو چونکې ګناه هم نه ده چې یو سړی مطلب د لمانځه ټیم نه دی راغلی، غسل څه وځنډېدی، هېڅ ګناه نه ده، پروا نه لري. خو دا الله پاک و امت ته لاره خلاصه کړه چې دا لاره پکې شته، او دغه لاره چې د اغستې دپاره اسانه ده. الله پاک دې موږ ته ښه ژوند را نصیب کړي، الله پاک دې دا روزه له موږ څخه قبوله کړي، الله پاک دې د روزې احترام موږ ته را نصیب کړي، الله دې د روزې قدر موږ ته را نصیب کړي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. سبا به انشاءالله العزیز سبق وایو، په آینده کې به هفته و اتوار سبق کې. تاسو کوشش د راتلو کوئ، د اورېدلو کوئ چې څه زده کو، څه سره واورو، څه سره ووایو. ما ته به خدای پاک پر دې ثواب راکړي چې زه سبق وایم ته واورې، تا ته به الله پر دې ثواب درکړي چې زه سبق درته وایم او ته راڅخه زده کړې. بس ما ته هم الله اجرونه راکوي، تا ته هم الله اجرونه درکوي. او بیخي فقط لږ ښه شپې دي، دا 13 شپې پر انسان داسې تېرېږي. د کرایهداره څه پوښتنه وکړي چې دا د کرایې کور نیولی وایي که سم ده که پوه شوي چې ما 15 ورځې تېرې کړې، 6 ورځې تېرې کړې، بیا د کرایې ټیم را باندې پوره سو. داسې پر انسان، او موږ داسې ایمان کمزوری دي، دا زموږ روزې دی لکه په هسپتال کې یو مریض پروت دی، شپه مور باندې کال سي، ورځ مور باندې کال سي، ماځګری مور باندې کال سي، موږ ته هغه ځای ته راوتلي یو. او دا نو ولې؟ دا وجه دا د زموږ ایمان کامل نه دی، موږ د الله او د رسول سره تعلق نه لرو، او موږ ته د الله او د رسول سره تعلق خوند نه راکوي. چې نه راکوي نو دغه شی موږ ته راپېښ سو. خیر، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. پر دې تورې دې الله پاک موږ ته مرګونه راکړي، موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت پر دغه تورې دې الله پاک مرګونه را نصیب کړي چې مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد